نن په دې لیکچر کې به د لیست کامن ملټیپل سره ریلیټډ چې کوم امپورټنت ام سی کیوز دي نو هغه به ډسکس کوو. لیست کامن ملټیپل طرف ته ځو خو د هغې نه وړاندې تاسو دا ملټیپل زده کړئ چې ملټیپل څه ته وایو. ملټیپلز هغه نمبر ته ویلی کېږي کله چې موږ د یو نمبر 2 ټایم 3 ټایم 4 ټایم 5 ټایم نمبر معلوم کړو نو هغې ته د هغې نمبر ملټیپل ویلی کېږي. لکه مثال کے طور پر 2 ده نو د 2 ملټیپل څه دي؟ د 2 ملټیپل 4 دی 6 ده 8 دی 10 دی 12 دی 14 دی داسې 16 دی and so on. دغسې که موږ 3 واخلو نو د 3 ملټیپل څه دی؟ 3 په خپله دی بیا 6 ده 9 دی 12 دی 15 دی 18 دی 21 دی. نو دغه ته څه وایي؟ دغه ته ملټیپل وایي. اوس دا لیست کامن ملټیپل څه ته وایو؟ نو لیست کامن ملټیپل دې ته وایو دوه یا د دوو نه سیوا نمبرز د کوم چې کله موږ ملټیپل معلوم کو او د هغه نمبر په ملټیپل کې کوم ملټیپل مشترک وي او په هغه مشترک ملټیپل کې چې د ټولو نه وړوکی کوم ملټیپل مشترک وي نو هغې ته لیست کامن ملټیپل ویلی کېږي. لکه مثال کې طور پر مونږ 8 اغستی دی او 12 اغستی دی نو د 8 ملټیپل مونږ معلوم کړي دي 8 دی 16 دی 24 دی 32 دی 40 دی 48 دی 56 دی او داسې پسې تاسو نورو هم معلومولی شئ. بل هم اغستی دی 12 د 12 ملټیپل دی 12 24 36 48 60 او 72. نو اوس د دې دوو نمبر دپاره مونږ لیست کامن ملټیپل معلومو چې هغه کوم یو دی. نو که مونږ اور وکړو نو په دې دواړه نمبر کې مشترک چې کوم ملټیپل دی نو هغه کوم کوم دي؟ دا 8 دی دلته 8 نشته دلته 16 دی دلته 16 نشته دلته 24 دی او دلته هم 24 شته. یعنې دا 24 چې دی دا په دې دواړو کې څه دی؟ دا پکې مشترک دی. د دې نه علاوه دلته 32 دی دلته 32 نشته دلته 40 دی دلته 40 نشته دی دلته 48 دی دلته 48 شته دی دلته 48 دی او دلته هم دی. د دې نه علاوه پکې نورو ملټیپل مشترک هم راتلی شي. اوس وګورئ په دې 8 او په دې 12 کې دا کوم نمبر چې موږ اخیستی وو نو په دې کې ملټیپل شته او موږ دوه معلوم کړي دي او داسې نور پکې هم شته دي. اوس دا دوه چې کوم معلوم کړي دي نو په دې دوو کې د ټولو نه وړوکی ملټیپل په دې دواړه نمبر کې کوم یو مشترک دی نو هغه پکې دا 24 دی. نو لہذا دا 24 چې دی نو دا د دې 8 او د دې 12 دپاره څه شو؟ دا ولا لیست کامن ملټیپل شو. اوس دا موږ یوه جنرل طریقه وکړه چې په هغې باندې موږ LCM معلوم کړو. د LCM د معلومولو دپاره پراپر چې کوم میتډ دی نو هغه یو میتډ دی پرایم فیکټرایزیشن میتډ او دویم دی ډیویژن میتډ. دا پرایم فیکټرایزیشن میتډ د LCM د معلومولو دپاره یو لینتي میتډ دی او دا ګران هم دی او ټایم کنزیومینګ هم دی. نو لہذا ډیویژن چې کوم میتډ دی نو دا ډېر انتهایی شارټ او ایزي میتډ دی. نو که چېرته تاسو له MCQs راشي نو تاسو په دې ډیویژن میتډ باندې معلوموئ ځکه چې په دې باندې ډېر په اسانه باندې معلومیږي. مونږ کوېسچن اخیستی دی پوینټ LCM اف 24 32 36 and 48. نو که چېرته داسې قسمه ریلیټډ MCQs تاسو له په PST او CT په ټیسټ کې راشي نو تاسو به څنګه معلوموئ؟ نو تاسو به د ډیویژن په میتډ باندې معلوموئ. نو ډیویژن میتډ داسې دی داسې به وکړئ چې کوم نمبر یې درکړي نو هغه نمبر به ولیکئ. مونږ خو دلته 24 32 36 او 48 اخیستي دي 24 32 36 او 48. نو ډیویژن میتډ داسې دی چې کله هم داسې دا ولیکلو نو د ټولو نه وړوکی نمبر به وګورئ په هغې به دا ټول ډیوایډ کړئ. نو موږ 2 اخیستی دی نو 12 دونه 24 16 دونه 32 18 دونه 36 او 24 دونه 48. بیا به داسې وکړئ چې فردر به بیا دا نمبر په 2 ډیوایډ کړئ. نو 6 دونه 12 شو 8 دونه 16 شو 9 دونه 18 شو او 12 دونه 24 شو. بیا فردر بیا ډیوایډ کړئ که په 2 باندې کېږي نو په 2 ډیوایډ. نو موږ په 2 باندې ډیوایډ کړي دي. دا شو 3 دونه 6 4 دونه 8 9 په خپل ځای شو 9 ځکه چې 9 په 2 باندې نه ډیوایډ کېږي او 6 دونه 12 شو. بیا په 2 باندې کېږي 3 به په خپل ځای راکوشي او 2 دونه 4 شو 9 په خپل ځای راکوشو او 3 دونه 6 شو. اوس بیا په 2 باندې کېږي ځکه چې یو نمبر پکې دی او 2 پکې دی نو 2 په 2 باندې ډیوایډ کېږي نو 3 په خپل ځای شو او 1 دونه 2 شو او 9 په خپل ځای شو او 3 په خپل ځای شو. اوس داسې نمبر وګورئ چې دا نمبر په ډیوایډ شي نو 3 دی 3 په 3 باندې ډیوایډ کېږي نو 1 3 3 او 1 په خپل ځای شو 3 3 9 او 1 3 3 شو. اوس بیا هم په 3 کېږي اوس 1 په خپل ځای شو 1 په خپل ځای شو او 1 3 3 او 1 په خپل ځای شو. یعنی لنډ مطلب یې دا دی چې دا ټول ډیجټ چې دي دا به 1 ته رسوئ د هغې پورې به ډیوایډ کوئ تر څو چې دا 1 د دې نه راغلی نه وي. نو اوس د دې 4 وانه ډیجټ چې دی کوم دا نمبر چې موږ اخیستی نو د هغې نه 1 1 راغی. دې دا کې چې دا کوم نمبر دی دلته دا ډیویژن چې موږ وکړو دا نمبر راوالی دا په خپل منځ کې ضرب کوي ملټیپلای کوي نو د هغې نه چې کوم نمبر راغی دا به د دې ټول نمبر دپاره LCM یعنې لیست کامن ملټیپل وي. دلته زموږ سره 1 2 3 4 5 ټایم چې دی دا زموږ سره 2 دی نو 2 دی او هغې باندې موږ پاور 5 اخیستی دی او 2 ټایم را سره 3 دی. نو دا چې کله موږ وکړو نو 2 چې کله موږ 5 ټایم ملټیپلای کړو نو د هغې نه راځي 32 یعنې
2 दूने 400 4 दूने 800 8 दूने 1600 16 दूने 3200 نو دا غینه 3200 او 3 چې کله 2 ټایم ملټیپلای کو نو دا غینه 9 راځي او دا 32 ل چې په 9 کې ضرب ورکړي نو 9 دونے 18 نو 81 شو او 9 3 27 او 1 28 نو 288 چې کوم دی نو دا زموږ سره شو دا زموږ سره ال سی ام شو د څه لپاره د دې 24 32 3600 او 48 لپاره تاسو ولیدو چې دا ډیویژن میتھډ انتهایی ایزی میتھډ دی په دې باندې ډېر په اسانه باندې ال سی ام د نمبر لپاره معلومول شي تاسو کچته په پرایم فیکټرایزیشن باندې تاسو معلوموي نو په هغه باندې هم معلومیږي واغه لنتی پروسس دی امید ده چې په ال سی ام یعنی لیست کامن ملټیپل په پوښي وي ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به دا شان اهم ټاپک راوړم تاسو سره به شیر کوم زبر شاه تاسو ضرور اجازه غواړي د الله پامان